روا زم لاندې ډورې ته کوشم اسورم چې لګرت کو ډېر خله او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری نه خو مې خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر میرا ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سیونی و ما لاس وردانه نه کو چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړه داسې پروتو تابه ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس می په خو والو کفن داسې تابه اوسته د بجاج د دکان نه راوړي داسم پکې پی په دغه دیرا دیو زنه مازیګرت لما زما کور رامداس کې او دلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ رئیستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه نه یو سات زمو درې دم تماشه ته ماته دا سودای چودرې دم خو چړمبه خختار لره کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې مسا واغست او بیا زر ور پسې خخته ولګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا هر شی شتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم شتا زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندي کوي څه تکلیف ده درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغي وهي و مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې ز ژوند دی ما بچي وایو کړه نو مور به مې قربان راته وي نو داغه قربان سره به ټول تکلیف مان لاړو نو سم ډېر تکلیف کیم که چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زور اور شي د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام ده چې د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمان قران ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه کې اف قدر بنه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وخت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه چې وړو کې مو په مهربانه لوی کړه ما څنګه چې وړو کې دوی په شفقت او مهربانه لویولم اے الله دا سره رحم زما په مور دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي ووري مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ
د ټول علماء دیوبند صدر. هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو، دا د ډېر لوی علم خاوند د ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي. ونه مني ردی ونه ورازا لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خره ټټوان سپی بیشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم وی غبراو شو وی بیا راته په مخ چې لاس راکونو بیا باندې ادم راته ښکاري وی ماته چې آو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو به ټانګې ته ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلا لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم. نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه منم ورازا لاهور ادیره ته چې بوتله نو و چې ادیره باندې ودرېدو نو بیا زما په دې مخلاص راخ چې لاس راخ کو و چې دې ادیره ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ راته لاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس چې او مې مانه مولانا افغانی هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعا نازیزانو په دې مغاوی راکېږي زما په خدای قسم ده او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا او دا خو د جنت توتی دی چې پیش شي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کی ا پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی ا پیسہ به بیا پریوزی نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې او یا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره تېنه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کی 1500 نن هر سړی آرام خور دی که نه هر سړی بېایمانه دی که نه دی هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی. نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام
یوازې مونځ ته وایي، یا اسلام یوازې ګیرې پرې خو ته وایي، یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده دې چې کوم سيزونو نه خدای او رسول منع کړی دا هغه نه بزان ساتي، هغه له بنزدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیرې. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس ته او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجده لګوا چې خدای ته خپويږي، زه نه پوي. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردي مال دی په ذمہ پاتې شو، عمر له تباہ شو او عمر له غرق شو. نن پردي مال مونږ ته ټیپر نخ کوي. پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چې پردي مالونه والی دي، راشي چې پستر ګوي درته وخه په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیگی سو کې د پاکولو نشته. چې پردي مالونه خړلې پاورې دو نه وایم چې پستر ګوي درته وخه. نو د مرګ نرستو هغه توره سوړه کې به کېڅ پلار بنئی، رور بنئی، مور بنئی، عزیز بنئی، تربور بنئی، دوست بنئی. څوک به در سره چې ستا په سر به سوال او جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري او تختی، پیغمبر هم در نه لري شي او راشي درته څوک درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیګ دی. دی قبر ته تاسو ګورئ جوړی د بیلچې دا لاندې لرګې نه ده، دا پیدا سیونی سیرای کاږي، بیا پیدا سیرا کاږي، بیا پیدا سی د وخت د کوپ په شان داسې شی جوړ کی، بیا چم راوړي شین چم هغه پې کې دي، بیا په سیرا واچي، بیا په سر او پوته کانی نیغ نیغ ودري، بیا لګیای د الکان په داسې لاس وای خویای را خویای. ها خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیګ دی. درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړ لرمان کې، سترګې میں نم کا په هر زمان کې. درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي، نو آتاه ملکان، دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو لتی بوټوزي. اول سوال په وکي چې من ربک، ستا رب څوک؟ نو دړه نه بوټوته من ربک، ستا رب څوک؟ دا ورته وي ها ها، دا الفاظ ها ها لا ادري. آی های زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک. څوک دی خدای؟ تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی؟
نو عزیزانو عرض میں داو چې من ربک ستا خدای څوک و؟ تب ها ها لا ادري والله کفر. من نبیک پیغمبر دې څوک؟ ها ها لا ادري والله کفر. وای به مونږ ته پته و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې. نو یو گزار ولا ورکی. حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی آدم نه اوري. نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اوري دي کیږي. الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار. اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي. کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مریا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی برا پاسې د مازدیګر ټیم به چې مونځ کوم ملائکې به ورته وایي نوم که نومت العروس اوده شپ دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه غیر چاپیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنم نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي. داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي. الله دې امان راکړي. نو عرض میں داو
چې سړی بیمار دی علاج لټي، دا خود عشاق حال بې کنا چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي، داغه د سنت او خیال